ټولو ته دلته په شیرپو ته په راتګ باندې هرکلی به ما او ستاسو شکریه مه ادا کوم چې په دې کار خیر کې تاسو مونږ سره شریک شوئ. زه د جرګې کوم ممبران چې وو طارق خان، مفتی حمیدالله جان صاحب، محمد نعیم خان، احمد جان خان، عرفان خان او احمد علي خان ډېر زیات مشکور یم چې جوړه کې یو کردار ادا کو. تاسو ټولو ته پته ده چې دا سلسله د ډېرې مودې نه را روانه وه او په دې کې دواړه فریقین کاغا ابراهیم حاجي صاحب دي او عنایت الرحمن خان دي او کاغا ډاکټر صاحب دي او کاغا وقاص خان دي د دوی دا سلسله او دا تنازع ډېرې مودې نه وه. نن دا موږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د دوی هغه تنازع ختمه شوه، هغه دشمني په دوستۍ کې بدله شوه او دوی زموږ ټولو مخامخ کم هدف چې اوچت کو. مونږ الله تعالی ته دا دعا کوو چې الله تعالی دې دوی له دا توفیق ورکړي چې خپل په هغې هدف باندې قایل پاتې شي او ورسره دا هم زه تمه لرم تاسو نه مو د دې جرګې ممبرانو نه چې تاسو ټول به په دې کې کردار ادا کوئ چې نور هم داسې کوم ځای کې تنازع وي، دشمنۍ وي، په هغې کې به کردار ادا کوو مشترکه طور باندې او کوشش به دا کوو چې داسې کومې مسلې وي چې هغه ختمې شي. دا زموږ د پښتنو ډېره بدقسمتي ده چې ورکوټې خبرو نه زموږ تنازع جوړې شي او هغه بیا د لوی دشمنو شکل اختیار کی. مونږ ته زموږ مذهب هم دا تعلیم راکوي چې مسلمان ته پکار دی چې هغه که د دوو کسانو په منځ کې تنازع وي نو هغې کې یو د ثالث کردار ادا کړي. دغه شانتې پکار دا ده چې مونږ راپاسو دا کردار ادا کړو. زه د جرګې ممبرانو یو ځل بیا شکریه ادا کوم. ما نه پته ده چې ډېر سخت کار و او ډېرې مودې نه دوی پکې کوششونه کړي. ما دواړو کوم چې د جرګې دواړو سایډو نه خلک وو دواړو سره به رابطه ساتله او زموږ هم دا خواهش و چې دا زموږ د علاقې یو مسله ده چې دا مسله حل شي په ښه طریقې سره. الله تعالی نن هغه ورځ راوستله، هغه بختوره ورځ راوستله. زه په دې باندې د دې دواړو فریقینو هم ډېر زیات مشکور یم، د جرګې د ممبرانو هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دا مشکل آسان کړو او د دې حل یې راوایستلو. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي
چې آینده داسې مسلې را پیښیږي چې د هغې حل وباسو. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم، خصوصا زه په دې موقع باندې د ډي اس پي صاحب او د هغوی د عملې ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغوی هم په دې کې یو ډېر مثبت کردار ادا کړو او دا یو سلسله چې ده دا سرته ورسېده. زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ټولو هم ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه.